السلام علیکم. نوی ویډیو سره ستاسو خلکلی وایو. امید لرم چې تاسو ټول به روغ جوړ او خوشحاله وئ، ژوند په مزو کې به وئ. دوستانو مینوالو په پېښور کې اوس یو ډېره زیاته افسوسناکه ډېره زیاته دردناکه واقعه رامخته شوه چې یو ظالم خاوند خپله ښځه د اشنا سره په غلط کار باندې ونیوله. بیا د هغه نیولو نه بعد خاوند خپله ښځه ډېره زیاته په بد حال سره قتل کړه. خاوند ښځه په کوم حالت کې قتل کړه، اشنا یې ورسره څنګه ګیر کو، اشنا یې څنګه قتل کو، ټول معلومات تاسو ته زه دلته په دې ویډیو کې درکوم. زموږ دا ویډیو خامخا وګورئ چې پوره معلوماتو نه ځان خبر کړئ. دغه رنګې نورو معلوماتي ویډیوګانو لپاره زموږ خبر میډیا چینل سبسکرایب کړئ، د نشان اوس خامخا ووهئ. زموږ هر یواني معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي. دوستانو مینوالو ډېر زیات ظلم شوی، ډېره زیات افسوسناکه، ډېره زیات دردناکه واقعه رامخته شوې ده چې اوس یو 2 غنټې مخکې په پېښور کې خاوند خپله ښځه د غیرت په نوم باندې قتل کړه. څنګه یې قتل کړه؟ خاوند خپله ښځه د اشنا سره ونیوله، د اشنا سره یې غلط کار کولو چې د هغه غلط کار کولو په وخت کې خاوند خپله ښځه ګیره کړله او خپله ښځه یې ډېره زیاته په بې دردۍ سره قتل کړه او اشنا یې قتل کو. دوستانو دا واقعه تېره ورځ نه ده شوې بلکې نن شوې ده. دوستانو چې خاوند خپله ښځه ګیروي د اشنا سره، ښځې ځان ته کور ته هلک راغوښتی دی، هغې سره په کور کې غلط کار کوي او چې کله خاوند ګوري ښځه وایي که زما خاوند کال دلته دی خو خاوند یې په کور کې په لیټرین کې پټ شوی وي. او دوستانو ښځه چې کله ځان نه هلک کور ته راوړي او خاوند دغه هلک وویني او دوی دواړه په غلط کار کولو باندې لګیا شي، نو خاوند لا ډېره زیاته غوسه وشي او خاوند په غوسه کې تمانچه راوالي، په دوانو باندې برازي وکړي او ښځه او دوانه ډېر زیات په بې دردۍ سره قتل کړي. ښځه هم قتل کړي او د ښځې یار خو هم قتل کړي. دوستانو مونږ چې تاسو ته څنګه پته ده، دوستانو ډېر زیاته دردناکه، ډېر زیاته افسوسناکه واقعه ده. مونږ ټولو ته پکار دي چې مونږ ټول د داسې قسمه حالاتو نه ځان وساتو، ځکه چې داسې قسمه حالات په هر یو کور باندې راتېر شي. خو مونږ دغه ښځو ته دا درخواست ورکوو چې تاسو داسې قسمه کارونه مه کوئ چې په هغې باندې بیا ستاسو عزتونه خراب شي. دغه رنګې نورو معلوماتي ویډیوګانو لپاره زموږ خبر میډیا چینل سبسکرایب کړئ، د نشان اوس خامخا ووهئ. زموږ هر یواني معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي. والسلام.